په بله ورځ باندې بیا خوب وکتو، بیا وله نمبر ورکړو، نمبر یې ځان سره زر زر ولیکلو چې پاڅېدو، هغه ته ټلیفون وکړو، وي ته څوک خبرې کې؟ وي فلانې وي، او زه فلانې یم. وي زه تا عمرې له بوځم. هغه ورته ښه ډېر وخاندل. وي زه خو دومره بدعمله یم، وی پته نشته کله روجې ونیسم کله نه، منځونه وي جومات ته چې تا کال پس نه نوځم. وی بالکل د سره وي خدای ته توجه نشي ته ما عمرې له بوځې. وی بس بوځم دی نو. وی ما خوب داسې لیدلی و. وی ښه خو وی خرچه به مې ټوله ته برداشت کړي. وی ټوله دې زه برداشت کوم، یاسې نه هلته مې بوځې پرې مې دی. وی نه نه دی پرېږدم، وی بوځم دی. پته مته یې ترې واخېسته، ورغه ځان سره عمرې له بوتلو. هغه هم عمره وکړه، دوم وکړه، دواړه ښه د عمره چې کوله د زړه ته یو عجیبه حالت، یو سکون راتلو، یو کیفیت راتلو په دې حالت کې. زړه یې بالکل مطمئن شو. وی چې کله عمره وکړه، د عمرې نه پس ته دې ملګري ته وي یاره وي صبر وکړه، وي زه یو 2 رکعته نفل دلته کوم. وي بیا به لاړ شو، خو ودرېږه راته لاړ نه شي رانه. ده ورته یې زه ښه خبره ته م وکړه زه به م وکړم. دې ملګري 2 رکعته وکړه چې دی ګوري په سجده کې سر ښکته کړی دی، اړه کې وایي چې ځان راته دومره بزرګ جوړ کړی دی، هلته یې دا کول هغه کول. او عربو کې حالان کې دا شته دی ګورې چې ډېر وخت په یو سجده شرطي والا پولیس والا در پسې راځي اوچتی دي چې دا سړی څه کوي، نورو خلکو له موقع ورکوي. نو وی چې د پولیس والا ته وی چې یاره ما دا ملګری دی وختي نه په سجدې سر ښکته کړی دی او نه تېره ګراپاسه وه چې ورغه ویښوځلو سړي نه ساه وتې وه. حضور پاک ارشاد فرمایي وی الله تر ټولو کې نږدې هغه سړی دی چې کوم په سجده باندې کفن تدفین هر څه وشو. دا سړی وی زه لاړم کور ته، وی ده خو راته دا خبرې کړې وې چې یاره ډېر بدعمله یم، دا یم هغه یم. کور والا نه تپوس کړي ده څه نیک عمل کړی دی؟ وی ده خو هېڅ نه دی کړی، وي ده به څه کول. خو یو خبره ده، وی زمونږ په دې ګوند کې یو سړی مړ شه، وی د هغه واړه بچي وو، مشرۍ زوی د 7 کالو، بیا لور وه د 5 کالو، بیا نور دینه واړه بچي وو. د غربت یو عالم و په هغې باندې. وی 3 ورځو پورې خو خلکو خوراک روړو هغې له یې ورکولو، نو هغې پې ګزاره تېرېده. په 4مه ورځ باندې چې کم خوراک پاتې شوی و هغه دې ګرم کو، بچو مور وخوړو. په بله ورځ باندې خوراک نشته. دا زنانه چاله لاړه، وی قرض راله راکړه بچي مې د لوږې مري. او ورته وایي وی ستا څوک جي ته به یې راله واپس راکې؟ نه در کوم ځه، که شاته در پسې څوک وي بیا به مې هم درکړی زړه نه به مطمئن وم، خو تا پسې څوک نشته، نه در کوم. لاړه. دا مشرۍ بچی بیمار شو د لوږې نه، دومره بیمار چې چغې وایي د دردونو نه، چغې وایي. مور ته شي اوبه روړي بچي له ورکوي، کشره خور ده هغه اوبه روړي بچي له ورکوي. دا 2-3 ورځې دې کې داسې تېرېدې. دا کشره بچی راغه، مور ته وایي وي زما دا ورور به کله مري؟ او ورته دا ته څه وې؟ وی چې دی مړ شي نو وی مونږ له به خلک روټۍ روړي او 2-3 ورځې خو به یې وخورو که نه. داسې د غربت عالم اغستې وه. وی 2-3 ورځې خو به ماړه یو کم از کم چې دا ورور هم مړ شي. داسې حالت په خلکو راځي. مونږ د ګاونډیانو نه خبر نه یو، خپله به دا وایو چې ښکلې جامې واچوم، خپله به داسې کوو چې یاره زما بچی د چرګان ښه اعلی خوراک وکړي، خو ګاونډي نه خبرېږو. ولې نه خبرېږو؟ بس زه پوره یم د خپل کار کوي که نه. صحابه وی پیغمبر چې کله د ګاونډیانو حقوق بیانول وی مونږ دومره ویرېدو، مونږ وی هسې نه. حضور پاک وی چې میراث کې م ولې حصه ورکړې؟ نو وی دا مورې ناسته ده، وی هېڅ را سره نشته چې څوک هم. وی یا الله وی ته په خپل کارونو ښه پوهېږې نو، او وی الله زما مدد وکړي. دا ښځه وایي دا چې کومې خاوند مړ شوی وی زما خاوند ناست و اچانک پاسېد، وی اوهو وی ګاونډ کې خو ماشومان پراته دي، وی د هغې خو څوک شته نه، وی راکړه روټۍ او سالن وی هغې له یوړه. وی چې څنګه ورننوتو وی اتفاقا چې بیا وروسته معلومه شوی چې کم ټیم ښځې دعا غوښتې وه الله د زړه کې واچوله. په دې حالت کې چې ورغه ماشومان له په خپل لاس روټۍ ورکوه، وی ډېر خفګان اظهار یې ورته وکړو. ښځې ته وایي وی خیر دی یو 2-3 روټۍ به اضافي پخې، سالن کې به خوروا لږه زیاته کې، که زه نه یم برکه به بسره دا ستا ډیوټي ته دې بچو له بیا رسې. وی نور خو هېڅ عمل نه دی کړی. نو وی تشې دا کړي وی د هغې په بدل کې الله تعالی څه وکړه؟ ځان ته یې نږدې کو په بیت الله کې
اولې د بل سړي په پیسو پې عمره وکړه، هغه ته اړه کې واچول چې بوی ځه، او بیا په بیت الله کې ځان په سجده کول ته سا واخېسته. د خلکو مدد وکړې، خلک ډېر پریشان دي. مونږ ګوره ټولو ضروریات پوره کیږي، څومره ملګري یو د ټولو ضروریات پوره دي، د خېټې غم د چام نشته. ګورې هر سړی دا سوچ کوي چې یاره ښکلې ګاډۍ مې، ښکلې بنګله مې وي، ښایسته موبایل لا سره وي، چې یاره دا پلانې وي د سره څومره ښه چیز دی. زمونږ دا سوچ جوړ شوی دی. ته لږ د خپل جیب نه که 10 روپۍ وسدې کېږي یو مستحق غریب له ورکړه چې څومره سکون درته میلاویږي. کله کله دی خپلو رشتهدارو له، ترګانو، ماماګانو، مشرانو له، نیکانو، صلحاو، علما، صوفیا دي له دعوت کوئ، طلباو له دعوت کوئ، عجیبه سکون به درته میلاویږي. تانوی رحمت الله علیه وی دعوت په 3 قسمه دی. وی ټولو کې کم دعوت هغه دی ادنا دعوت، وی چې ته چاله دعوت ورکړي هغه کور ته راوغواړي. ځکه چې کور والا دې په تکلیف کې که او هغه کس دې په تکلیف کې کو هغه دې راوغوښتو. وی متوسط دعوت دا دی درمیانه چې ته کور کې پاخه کي او هغه له کور ته ولېږې. ځکه کور والا خو دې په اذیت کې که هغې خو دې کار دې ته واخېستو، الله هغې له په هغې اجر ورکوي، او بل کس له تکلیف ورنه کو کور ته دې ورولېږل. او وی ټولو کې اعلی دعوت دا دی چې یو مستحق سړي چاله دعوت کې هغه له پیسې ورکړه، که هغه ساګ خوري، دال خوري، پیتي خوري، د ده خوښه ده، که په پیسو باندې کپړه اخلي، پیزار اخلي، نور ضرورت پې پوره کوي، پوره به یې کي. لکه چې یو سړی کور ته راغواړي د 5-6 روپو دعوت والا کې، نو یو سړی د 5-6 روپو روټۍ خوړی شي، د 1000 روپو روټۍ خوړی شي، د 100 روپو هم نشي خوړی. نو دا دعوت قسمونه دي.